أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. څنګه زما خوږو ملګرو دوستانو، ماشاءالله جزاکم الله. د قرنګي ماته چې نن کالونه کم شوي دي، دا ډېر مینه ستاسو ده، محبت دی د قصو سره. د کومو قصو سره؟ د انبیاء علیه السلام د قصو سره ستاسو مینه ده، ستاسو ولوله ده، ستاسو جذبه ده او ستاسو محبت دی. نن قصه د حضرت اسحاق علیه السلام شروع کی. اسحاق علیه السلام به موږ او تاسو ته اوس وښایو چې دا څوک و، د چا بچی و. دا د حضرت ابراهیم علیه السلام آغا خیسته بچه، آغا نیکمل بچه چې پیغمبر دی، رب العالمین ولا پیغمبری ورکړه. خو د دې مور حضرت سارا وا او د حضرت اسماعیل علیه السلام مور بیبی حضرت هاجره بیبی وا. او اسحاق علیه السلام سورلس سوا، یعنی سورلس کالا او یا دیارلس کالا، سورلس سوا نه، سورلس کالا یا دیارلس کالا بعد حضرت ابراهیم علیه السلام تا اللہ پاک د حضرت سارا بی بینا حضرت اسحاق علیه السلام ورک. اسحاق علیه السلام آغا جلیل القدر پیغمبر دی چې د رستو ددنا د په اولاد کې رب العالمین ډیر انبیاء علیه السلام دی دنیا ته راستولی دي. ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم به فرمایل الکریم بن کریم بن کریم بن کریم بن یوسف، یعنی دا سلسله د انبیاء وا چې دومره نیکان خلق د اسحاق علیه السلام د ابراهیم علیه السلام په اولاد کې پیدا شوي دي چې هغه پیغمبران ګرځېدلي دي. یوسف علیه السلام ته وګوره، او بیا د اسحاق علیه السلام والد محترم وګوره حضرت ابراهیم علیه السلام. دا ډیر جلیل قدر پیغمبر او رب العالمین په قسمه امتحانات کړو. خو ابراهیم علیه السلام به خلکو ته یعنی طعام مهمانی به ورته ډیر په مینا محبت سره دا به کوله. څنګه به کوله؟ ابراهیم علیه السلام به چې کله په کور کې طعام تیار شو، حضرت ابراهیم علیه السلام به طعام ځان ته نه خوړلو. ابراهیم علیه السلام به د کور نه بهر راووته. خلق به کته چې کله به د ډوډۍ ټیم شو، د خوراک ټیم به شو، د طعام د خوړلو ټیم به شو، ابراهیم علیه السلام به خامخا ځان سه مهمان کینولو. ابراهیم علیه السلام به د کور نه بهر راوته، ځان سره به میلمه خامخا کینولو. دا د ابراهیم علیه السلام فطرتی عادت جوړ شوی. یو ورځ یو بانډچي ورله راغی چې ډېر معمر دی، ډېر زیات سپین ږیری دی. ابراهیم علیه السلام ډوډۍ ته لاس ووینځلی، بسم الله وعلى برکت الله. دې میلمه ته وایي چې تم بسم الله ووایئ. هغه میلمه ډوډۍ ته لاس کړ لیکن بسم الله یې نه ویلی. ابراهیم علیه السلام خو مهماني ډېره زیاته کوله، خو لیکن د رب العالمین جلیل القدر پیغمبر دی. دغه وخت کې وله غوسه ورغللی او دا میلمه د ډوډۍ نه پاسولو. چې کوم وخت کې بانډچي روان شو، رب العالمین جبریل امین را لیږي. اے جبریل علیه السلام لاړ شو زما خلیل ته ووایئ چې د څومره عمر انسان د څه ډوډۍ ته ناست و، زما نه غافله دی، زما نه هغه بې پروا دی، کلمه نه وایي، ما ورله دومره موده رزق ورکړ. ای ابراهیم علیه السلام
یو وخت کې ستا میلمه شو نو هغه کلمه نه وی ولې دې ډوډۍ نه پاسو فوراً دغه میلمه دوباره راولای ابراهیم علیہ السلام په منډه منډه په خپل شان لایقه سرای پس سپینه‌ږیره باندې منډې شروع کړې اواز کوي اے بانډچی بابا جان د خدای خاطر وکای الله ماته اوس آواز وکړو جبریل علیہ السلام یې راولېږه چې لاړ شه دغه سپینږیری دوباره ډوډۍ ته کېنوای کله چې دغه سپینږیری معمر راغی او ابراهیم علیہ السلام سره طعام ته کېناستی دی اے ابراهیم علیہ السلام چې ستا رب دومره غیرت کړی دی چې تا ته آواز وکړو په ما باندې غیرت وکړو زما دې ستا په رب قسم وي ما ته کلمه وایه نو کلمه اولستلا ابراهیم علیہ السلام هم خوشحاله شو الله هم خوشحاله شو ابراهیم علیہ السلام با لازمی ځان سره میلمه کېنولو یو ورځ ابراهیم علیہ السلام لا دو فرشتې رالی خو د انسان په صورت کې ابراهیم لیکن نوجوانی حالات کې ولا رالی ابراهیم علیہ السلام ډیر زیات خوشحاله شو او ډیر زیات د الله پاک شکریه ادا کړه چې یا الله نن دې زما کره میلمانه په خپله را دیره کړه ما کره میلمانه راله یو میلمه سره دا یاد ساتئ یو کم 100 رحمتونه راځي څنګه ورسره راځي یو زنانه خپل خاوند ته وایي چې نکاح به د سره کوم خو زما به شرط دی چې دوستان دا به نه ساتي مهمانی به د چا نه کې ویل ډېره ښه ده یو ورځ نه یو ورځ ده چې دغه صاحب خپلې بیبي ته وایي چې زما بیبي که ستا اجازت وي زما یو دوست دی هغه ډېر لرې په سفر باندې ځي که ستا اجازت وي ستا مشوره را سره وي نو نن به زه دې بیټک ته راولم او هغه باندې به طعام وخورم بیا به یې رخصت کړم بیبي ویل ډېره ښه ده څو کسان دي ویل یو کس دی بیبي د یو کس طعام تیار تاسو وګورئ اکثر زنانه تپوس کوي چې میلمانه د سره څو دي 2 کسان دي 4 دي 10 دي چې هغه عمر انتظام وکړو دا ورته صاحب ورته وایي چې یو کس دی یو دوست مې دی دا زنانه اتفاق ته ګوره په داسې په دې دروازه په سوري کې ګوري چې وې کته ټول بیټک ډک دی خاوند ته دروازه وواله او دننه وغوښته پرده کې ورته وې زما شوهرای کما چې دې ما سره واده کړی وای هغه واده دې پوره کړی نه دی ما ته دې ویلي چې زه به دوستان نه ساتم اوس دې دومره دوستان راوستي دي چې بیټک دې ډک کړی دی هغه زنانه چې پاسوري کې ګوري یو کس ناست یو کم 100 رحمتونه دي هغه رحمتونه نه الله پاک دې زنانه ته د انسان شکلونه ښیي کله چې دا انسان په خپله دې سوري کې ګوري یو کس ورته ښکاري رحمت ورته نه ښکاري دوی دواړه په دې جګړه دي دا بیبي ورته وایي چې طعام یوسه ظالم شرمې مونږ هم کور کې شرمې طعام لږ دی کسان ډیر دي کله چې طعام یې راوویسته دغه یو کس ډوډۍ ته کېناستې ده نو دوی ویل چې بسم الله وعلی برکت الله ډوډۍ وخوړې شوه میلمه رسخت شو میلمه خموړ شو نیمه ډوډۍ هم پاتې شوه سالن هم پاتې شو دا خاوندی بیبي ته وایي چې ای بیبي ما یو کس راغوښتی و تا ولې ویل چې دا 100 کسان عمره کسان دي او تا په ما باندې طعام لږ تیار کړی دی الله پاک حاطفي آواز کوي دواړه جګړه مه کوئ د یو میلمه سره چې د چا کره راځي یو کم 100 رحمتونه هغه د دې میلمه سره لیږم تاسو وګورئ په خپله به ساک خوري سوکړک بخوري یعنی وچه ډوډۍ بخوري پیاز بخوري چکنی بخوري خو چې میلمه درکه راغی نو بیا به هغه له ښایسته طعام تیارې د میلمه د برکته رب العالمین
پتا باندې خشه وکړي. عرض می دا کولو چې ابراهیم علیه السلام لا دو پرشتې رالی او ورته ادرېدي نوجوانان دي. ابراهیم علیه السلام ورلا سخې ورید کړی دی، ورته غوښه د هر چا خوښوي، خو د ابراهیم علیه السلام ګورې بالخصوص ډیره زیاته خوښه وه، ځکه چې ستا کم شی خوښ شي نو مسله دا ده چې بل مسلمان دپاره به هم هغه ښه څیز ته خوښې. ابراهیم علیه السلام په سکرو باندې غوښه ورتئ، خو چې کم وخت کې طعام پیش کو دواړه فرشتو خولې ګنډلې دي، یعنې خولې نه پرانیزي، لاس ډوډۍ ته نه وړاندې کوي. ابراهیم علیه السلام ورته وایي ډېر اعلی طعام دی، ډېر مزیدار طعام دی، بالکل د الله په نامه شروع کوي، طعام شروع کوي بسم الله. هغه فرشتې ورته رب العالمین ګویا نه کړلې اے ابراهیم علیه السلام منگا خوراک والا نیو، منگا فرشتی یو، ستا دورارک د لوط علیه السلام قوم تبعی دا پارک رب العالمین رسولیو. اے ابراهیم علیه السلام اولم ستا سلام کولو، تا تم اول خبرداری در کولو. دا خبرداری ولی ور کولو؟ مشرو ابراهیم علیه السلام ډیر معمر سپینګیری و، کتابونه لیکي د ابراهیم علیه السلام عمر 180 سال ته رسیدلی و، یعنی ډیر معمر سپینګیری و. تاسو وګورئ چې کله انسان عمر سپینګیرتوب ته ورسیږي دی کمزوری شي، نظر کمزوری شي، دماغ کمزوری شي، طاقت کمزوری شي، ملا راټیټه شي، نظر ختم شي، کمزوری شي، خپې دردونه کوي، ټول وجود درد کوي. لیکن پیغمبرانو له الله طاقت ورکړی و چې هغې له به د هغې عمر باوجود الله پاک ولا بیا طاقت سالم ساتلی و. عرض می دا کولو چې د لوط علیه السلام د قوم د تبعی د پاره رب العالمین دو فرشتې راولېږلي. ابراهیم علیه السلام چې کومه غوښه سره کړې ده هغه پاتې شوه. ابراهیم علیه السلام خیال وکړو چې دا خو میلمانه نه دي، دا خو چېرته ډاکه غورځوي، که دا څنګه خوراک نه کوي. هغه زمانه کې به چې چا ډاکه غورځوله هغه کور کره به خوراک نه کوو. نو فرشتو ورته ځان وښودو چې موږ د الله فرشتي یو. ای ابراهیم علیه السلام خفګان ونه کې، یره خوب در باندې را نشي. په پیغمبرانو یره نه راځي، خو بیا هم انسان دی ذهن ته دا رانه چې ولې خوراک ما تیار که خواري مې وکړه او دا میلمانه خوراک نه کوي. نو هغه فرشتې هغې خوراک ونه کو. دا د اسحاق علیه السلام واقعه مونږ شروع کړې ده. رب العالمین دی مونږ او تاسو له د نیک اعمالو کولو توفیق راکړي. زما نه پس به نورالهادي صاحب زما د دې خبرو ترجمانی هم کوي. عرض می دا کولو چې حضرت اسحاق علیه السلام لا رب العالمین دو فرزندان ورکا چې یو حضرت یعقوب علیه السلام نبوت ورته میلاو شو پیغمبرو، یو عیسو یعنی داغه بچه دام نیک عملو. ابراهیم علیه السلام دوانو ته دعا کړي دی نیکو. اسحاق علیه السلام ام خپلو بچو ته دعاګانې وکړي. نو د دې نه معلومه دا شوه چې نیکه دې نوسو ته دعاګانې کوي او خپلو بچو ته دې هم دعا کوي، ځکه نبي علیه السلام خپلو بچو ته هم دعا کړې ده، یعنی نوسو ته هم دعا وکړله او به یې وفرمیل چې من لم یرحم علی صغیرنا ومن لم یوقر علی کبیرنا. ای زما قومه، ای زما امتیانو، پیله د په مشر باندې ده چې دی به په کشر لاس راکاږي، شفقت به کوي، مینه محبت به کوي. تاسو وګورئ پلاران د خپلو بچو سره څومره مینه کوي، پوزه به یې رابیږي، خړاپس وی او دا پلار به په دې خولۍ سره ځان څه جوخ کي، سینې ته به جوخ کي، کپړې به خیرلي، ده به صفا کپړې اچولي او لاسونه به ورته داسې کي. دا وجه څه ده؟ نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمای من لم یرحم، چا کې کم مشر کې چې رحم نه
نو فلیس منی، دا ګورې زما د امت نه دی. نو اسحاق علیه السلام دغه بچی الله پاک ډیر نیک عمله بچی ورکړو، صالح او داسې صالح اولاد دی الله پاک هر چاته نصیبه وګرځي. که د چا نه الله پاک دی هغې لم ورکي، او چې د چا شته رب العالمین د ورته نیک عمله صالح قرآن خوانه لوي کی. او دا د اسحاق علیه السلام واقعه وه چې ما بیان کړه. ما نه وروستو پروفیسر نورالهدي صاحب به په اردو کې درته ترجماني کوي. انشاءالله را روانه قصه، ډیره حسینه قصه، ډیره مشهوره قصه د ذوالقرنین چې دا به انشاءالله سبا نه به که خیري تاسو ته درشي، ویډیو به کېږي انشاءالله. خو دا زما ریکارډینګ دا خپلو بچو ته په خپلو بیبیانو ته دا داسې واقعګانې دي چې دا ټول عبرت دی. وګوره ابراهیم علیه السلام واقعه، اسماعیل علیه السلام واقعه، اسحاق علیه السلام واقعه، د یوسف علیه السلام واقعه، دا قرآن ترې ډک شوی دی، ټول قصص دي. وګورئ دا څه وجه ده؟ دا الله پاک مونږ او تاسو ته عبرت را کړی دی. په یو انسان باندې به ډېره زیاته بیماری راشي، دی به خفی. نو هغې مثال وګورئ، حضرت ایوب علیه السلام ته نظر واچوئ. ایوب علیه السلام له الله څومره بیماری ورکړې وه، او بیبي ورته یو ځلې وایي چې ته خو د الله برحق پیغمبري، الله نه سوال وکړه. ایوب علیه السلام ورته فرمایي ای زما بیبي، زه چې څومره وخت روغ صحت باندې ومای، ما چرته رب العالمین ته نه دی ویلي چې یا الله ما کې بیماری ولګوای. ای زما بیبي، ما له د رب العالمین نه حیا راځي، څنګه ویم چې یا الله صحت راکا. دی ته وګورئ پیغمبر دی صاحبه، خو ما او تعالی تعلیم دی کله چې انسان بیمار شي او بل ولا تپوس له راشي د هغې عیادت کوي، نو دی دې ورته وایي چې شکر الحمدلله. دا دې نه وایي چې نه به زه الله پاک رانیولی یم او په ما دا بیماري ایښې ده، فالج والی یم، یو لاس مې کار نه کوي، خپه مې کار نه کوي، بس زه خو داسې یم عبادت نه موتم. نه، حضرت ایوب علیه السلام به بیا هم عبادت کولو. شیطان ابلیس به ویل مال دې ورکړی، الله ته مال واغست. شیطان ابلیس به ویل ډېر دولت دې ورکړی، دولت ته الله واغست. ایوب علیه السلام هر وخت به په سجده پروتو او الله ته به جړل، الله ته به فریاد کولو. نو دغه ماده دی الله پاک منګ او تاسو ټولو کې پیدا کی. دا د اسحاق علیه السلام مختصر شان واقعه تاسو د مخه مې وړاندې مې بیان کړه. زما چینل یوټیوب دا خامخا سبسکرایب کړئ او په نورو ځایونو کې شیر هم کړئ، په خپل هم زده کړئ، بچو ته مو ښایي. والسلام.